أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إقرارا لوحدانيته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. ډیر ادب سره معزز والدینو خدمات کې ټولو نه مخکې جمعې مبارکباد عرض کوم. ټولو وروڼو ته، قدرمنو معززو پلارانو مشرانو ته، ټولو ته پروردګار عالم ایمو کرم عظیم غیور قوم ته، ایمو قوم ته خدایا دغه ورځ مبارکه وګرځوي. یا الله دغه ورځ له خاطره جمعې مبارکه ورځ ده. یوه ورځ بنده شی ورځ وي مولا به ظهور کړی وي، متعصب کوفې و نجات طرف ته کاروانونه روان وي، د امام قافلې به امام زمان طرف ته ځي. انشاءالله هغه وخت وریا نه دی، مو د امام ظهور نږدې کسو انشاءالله امو تاسو قافلې به لکه څنګه جمعې ته نن راغلي یو الله شی وایي اجتماع وي د امام زمان قافلې کې بنده شی جوګ در جوګ روان وو. امام ظهور لپاره بلند صلوات واستوئ. اللهم صل علی اول خطبه کې اول خپل نفس ته تقوا پرهیزګارۍ وصیت کوم. بیا تاسو قدرمنو معززو مشرانو ته، جوانانو ته د خدای اطاعت و د امام اطاعت وعظ و نصیحت کوم. قرآن کې یو آیات ډیر عجیب آیات دی. بیګامي تفسیر پړولو ډیر ګران قدر آیات دی. ډیر قرآن آیاتونه هسې خزانې دي. کوم یو آیات سترګې غړوي د خدای رحمت چینی دي، د خدای رحمت جلوي دي. چې انسان د قرآن آیات الویلي نه انسان ته ډیر څه کې محسوس کېږي، دنیا ورکې دی، آخرت ورکې دی. خو قرآن کې یو داسې آیات دی چې دا آیات په باره کې ما تفسیر کې بېګا تفسیر نور الثقلین کې ما بېګا پړو کړل څه پیغمبر د ابازار ته یایي، ابازار ته د مولا صحابي و، ابازار ته د پیغمبر یایي یا ابازار لو ان الناس كلهم اخذوا بهذه الآیه لکفتهم. ای ابازار ما یوه خبره واوره، که یا ټول دنیا والا خلق صرف قرآن اندایي کې یو آیات راوخي، اندایي آیې باندې عمل وکړي، ټولو خلکو پر اندایي آیه کافي دی. دا کوم یو آیات یا رسول الله پیغمبر یایي ډېر عظیم آیات دی. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. پیغمبر یایي څوک څه تقوا اختیار کړي، څوک څه خدای نه وډر شي، هر یو کار کې خدای خپل ځان باندې حاضر و ناظر ګڼي. که دکاندار دی، دکاندارۍ کې خیانت نه کوي، دکاندارۍ کې ملاوټ نه کوي. که استاد دی، خپلو سټوډنټو ته، خپلو بچیو ته خپل ټایم سره کلاس ښیي، ښه بهترین طریقې سره خدای نه ډار سره هغو بچیو ته امانات رسوي، د کار معمار یې جوړوي. اندېشان سره ډرایور دی، ګاډي کې ګانې بجانې نه لګوي. که عالم دی، هغه خپل قوم دپاره اخلاص سره امانات ادا کوي. خبرې ته هم سوچ دی. ډیر عظیم آیات دی. پیغمبر ابازار ته ویلي دي کنده یوې آیې باندې ټوله خلق عمل وکړي، ټولې دنیا دپاره اندایي کې یو آیات کفي دی. اللهم صل علی یا رسول الله. دی آیات کې چھ ورکې دي پیغمبر خدای دی آیي دغه آیات کې دور عظیم وصیت دی پیغمبر ابازار ته. خدای دی آیي ومن یتق الله، چوک سے مانا وڈر شولو، چوک سے پرہیزگار جوڑ شو، چوک سے متقی جوڑ شو، یجعل له مخرجا. خدای ساغه متقی انسان ز مشکلاتونه وبسم. مخرج چی دی؟ تاسو ایرپورټ بلیدلی وی کړه، زبې ته روانې دبې ته یورپ ته، آخري کوم گیټ وی دروازه وی هغه باندې ایگزیټ گیټ لیکلی وي، یعنی مخرج خروجی والا گیټ. بس اگر ایرپورٹ نه ستوازی امیگریشن هر څه کمپلیټ شي، پاسپورټ شته دی تو سره، د ملک ولا ویزا شته دی سره، یو یعنی څه قانون خلاف ورزي نه دی کړی، ته بیا ایرپورټ نه وتای شي. که چیرې څه قانون خلاف ورزي دی کړی، پاسپورټ نشته، بیا به ایرپورټ کې باند وي. همداسې دی که نه دی؟ دا د خدای آیات اندازې دی. پروردګار یایي که چوک ما نه وډر شولو، هر یو کار کې زه ځان باندې حاضر و نظیر وګڼلم. حتی داسې شپېتې موبایل کسې هغه وخت کې بیا خدای ځان باندې حاضر ګڼه. غور مه دی؟ جوانانو بیلنه کمرې کې مټو باندې دوی ملایکې دي، دغه لسونه به مو په خلاف ګواهي ورکوي، دغه خپې به ګواهي ورکوي، هغه د کمرې دیوالونه به ګواهي ورکوي. د زبان کله وچ شي جنکدان وخت کې یو زبان نه دی څه خبرې کوي، بلکې دا شپه ورځ څه ګناه مو کې کړي دی، دا به مو په خلاف ګواهي ورکوي.
ډیر اهم یاد دی ټولو لپاره دغه پیغام دی پیغمبر دی یا بازار ته که ټوله خلک دغې آیې باندې عمل وکړي دې آیې کې دا ورکړي دي ټولو خلکو پر اندایي کې یو آیات دنیا و زه به یوه بله خبره وکړم خلاصه خبرې به ټولې کوم دغې آیې کې د قرآن دغه آیات کې دنیا یا ورکړي د آخرت ورکړي دی پروردگاری ومن یتق الله ترجمه کوم ومن یتق الله خدای سمانه چوک و در شولو یجعل له مخرجا مشکلاتنا اغا انسان زو بسام و بل و یرزقه من حیث لا یحتسب خدای سے دس جوین روزی ورکوم ز سره بیدی وهم گمان کیا نوی الله اکبر غاړي سے خونی مشکلات حل شي غاړي غریبانه نه لاړ شي غاړي سے مثلا ورزه د خاصي بیا خونی کې پام وکړه چې ته بل منځه نه وي د کړه پراته بیا پام وکړه چې خونی کې غانې با جانې نه وي بیا پام وکړه چې د نن سبا ځنه کسانو انټرنیټ نه د شیطان هغه انټینه جوړه کړې ده یایي که نه ذخیري وخت کې به خونو باندې د شیطان جنډه ولګېږي د انټرنیټ ترونه دغه د شیطان جلونه دي که چا صحیح استعمال نه کړل پام وکوئ چې ته ګناه نه وي خونې کې پام وکوئ چې ته حق نه وي خونې کې هیڅ ما کوه خونې ته تویزونه کوه معاملیانو ته رسه هیڅ ضرورت نشته صرف پرهیزګار جوړ شه خپله پرهیزګار جوړ شه بچیا پرهیزګار کا خونې نه د امام علیه السلام د امام زمان انتظارګاه جوړه کړې وه پیغمبر جمله ده ډیر عظیمه جمله ده زه به داسې ځینه روزه ورکوم د پرهیزګار انسان ته چې کوم انسان مانه ډریږي چې هغه سره وهم و ګمان کیا نه وي راځئ خدای دی که نه خدای روزي ورکوي خو هغه انسان ته چې هغه پرهیزګار انسان دی هغه هر یو شي کې انسان خپل ځان باندې خدای حاضر و نظر ګڼي ډېر عجیب آیات دی مخکې پروردګار یې د آیات کې آیات ختم نه دی شي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې خدای باندې توکل کوي هغه دپاره زه خدای کپی یم ان کے پروردگار خوشنو دے پارا بلند صلوات تاسو نه پوښتنه کوم چې چا سره خدای ورسره وي آیا بیا هغه بل څه تکات نه ډریږي ما ته جواب راکوئ چا سره خدای ورسره وي چا سره الهي تکات ورسره وي چا سره روحاني تکات ورسره وي چا سره د امام زمان تکات ورسره وي هغه بیا یو تکات نه ډریږي هغه بیا یو قوت نه ډریږي هغه بیا ټولې دنیا ته د رهبر معظم غونته چیلنج ورکولی شي رهبر معظم سچې ورسره دي یوه زړه آباد دی هغوی سستني تاسې وکسوئ سستني هغوی د امام مټو باندې کومه آباد دی 50 کاله پوره شول الله اکبر آیت الله علی سستانی رهبر معظم سنن سبا دنیا ته نه ډریږي رهبر معظم خلق یې چې ایران سے اټم بم وسره دی زه دایم چې ایران سے اټم بم شته یا نه دا خبره خپل ځای کې پرېږده ټولو نه غوټ ټکا څه ایران سه ورسره دی رهبر سه ورسره دی هغه د خدای ټکا دی هغه د مولا حسین ټکا تو کربلا ورسره دی کوم ملک سره څه عاشورا ورسره دی کوم ملک سره څه کربلا له سیسټم ورسره دی کوم ملک سره څه د کربلا خاوره سجدګاه ورسره دی کوم ملک باندې د اتم امام جنډا لګېدلي دی هغه ملک ته ټوله دنیا شکست نشي ورکوی نن سبا ځنه بدبخت دی هغوی رهبر په خلاف خبرې کوي سوچ ملې رهبر معظم ټوله دنیا ته سیسه پلای ہوئی دیوار غنته ولاړ دی خبردار رهبر معظم مو دپاره ډیر عظیم ریډ لاین دی خبرې ته مو سوچ وي ما اول خطبې کې مو نشته دویمې خطبې کې مو اراده دی څه خبرې وکړم رهبر معظم مو دپاره ریډ لاین دی ټول دنیا دپاره یوه مضبوطه کلا دی مسلمانانو دفاع کوي فلسطین دفاع کوي یمن دفاع کوي ټول دنیا مظلومین و مزدحدین و محافظ دی خبردار رهبر په باره کې چوک یو لفظ ادا نه کی عزیزان گرامی کوم ملک سره کربلا ورسره دی عاشورا ورسره دی رهبر معظم وکسې تاسو ډېر عظیم آیات دی رهبر دغو آیاتو باندې عمل کړی دی مجسمه عمل دی رهبر معظم هغه د اهل بیتو سیرت یې راخستی دی بس مو خبرې په ختم کولو دي ښه غور وکړئ ډېر عظیم آیات دی چا څه خدای باندې توکل وکړئ خدای دغه مددګار دی
چا څه ګناه نه وکړله خدای هغه انسان مشکلاتو نه وباسي. ایرپورټ غنتله که ایرپورټ نه وځي جاز کې سپارېږي ته پرواز کوي اندا شی څه کله ایرپورټ مطلب ده چې کله مشکلاتو کې بند وي غواړي چې ایرپورټ نه وځي یعنی مشکلاتو نه وځي چردیوارۍ نه وځي جاز کې سپور شي خدای ته ورسېږي بیا متقي پرهیزګار جوړ شه. عزیزان گرامی تقوا پرهیزګاری عزت ده. کوم انسان سے متقی انسان دے کوم انسان سے پرهیزګار انسان دے هغه ټول نه عزتمان انسان دے. که پوجونه نه وي فرق نه کا تک تور بلال غنته ویلې نه وي بلال سره رنگ نه تک تور و خزړې ډیر صفاو. هغه بلال حتی اذان به ذکر کولو اذان کې به اشهد نشویلې اذان کې به بلال اشهد نشویلې دسه بلا اشهد ها تاسو ته پته ده. خب بیا هم پر پیغمبری ان سین بلال عند الله شین د اذان کې څه بلال کوم سین یی د خدای په نږدې کې شین برابر ده. هغه زړه صفا ده هغه د اهل بیت دره عظیم صحابي ده. موږ فخر کوو داسې صحابهونه فخر کوو چې د رسول الله لور زهرا واوري چې بلال ته یې اذان وکړي. دا کسان دغه پتنگان دغه شب زندهدار دغه متقیان دغه مولا سپیان چې دغه مو دپاره شمع دي. بس د ما خبرې په ختم کولو دي. یو آخري روایت یم ای خدای دار ای خدای خوف تقوا اندا اصل تکا ده اندا اصل عزت ده. درجه کې ایوا عظیمه جمله یم پیغمبر والا پیغمبر یی من خاف الله عز وجل خاف منه كل شيء ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. خبره تم سوچ دے انشاءاللہ پیغمبر یہی سے چوک خدای نہ وڈر شولو چوک سے خدای نہ ڈریگی اٹولا دنیا بغیر نہ ڈریگی وہ چوک سے خدای نہ ڈریگی دا انسان بو خدای بیا ہر یوشی نہ ڈریگی کونی نہ با ڈریگی زنه خلق مې دي اس په ډېرې دا نشي تلای ډېرې کې ډریږي شپې ترمنګي کې نشي وتای خوني اوس که خزو کې ډور مور ډیر ورکی وهم داری څه نشتاري چې کله خدای د سره ده امام د سره ده شپې صلوات سره رواني بسم الله سره وتلی خونینا بیا ته عظیم تکات سره رواني. پیغمبر جمله ده څوک څه خدای نه وډر شولو هر یو شای هغه نه ډریږي که څوک خدای نه ډریږي هغه انسان بوټي نه ډریږي هغه انسان دیوال نه ډریږي هغه انسان سیر نه ډریږي هغه بیا بزدل انسان وي. اندشه ده بس آخری و جمله هم پیغمبر ډېره ښکلې جمله ده ما ټایم انتهایی کام ده. پیغمبر ډېره ښکلې خبره کړې ده څوک څه خدای نه وډر شولو ما مخکې ویله که دکاندار دی دکاندارۍ کې خدای نه ډرېږه که عالم دی که مشر دی که اندیشان سه استاد دی څوک څه ویلې نه خپل ځای کې خپلې ډپټۍ کې خدای نه ډرېږه بیا به هر ځای کې تاسو سره خدای مدد کوي. خدای تکات ډېر عظیم دی رهبر عظیم مثال دی ایران عظیم مثال ده. دلته پیغمبر کومه خبره وکړه من خاف الله څوک څه خدای نه وډر شولو خاف منه کل شی هغه نه به هر یو شی ډریږي. ایوا ورځ رهبر معظم نه چا پښتنه وکړه یو کاس د رهبر معظم سید علی خامنه‌ای بزرګوار پروردگار سید علی خامنه‌ای ته طولانی عمر نصیب وګرځوي. رهبر نه یو کاس سوال کوي رهبر نه یو کاس پښتنه کوي هغه د څه چال دی چې ټوله دنیا ته نه ډریږي. رهبر معظم دا نه وته ویلا سمو سه تهجد تکاله رهبر دا نه وته ویلا سمو سه سپاه ده رهبر دا نه وته ویلا سمو سه ټینکونه دي جزونه دي اټم ده ایوا خبره نه وکړه رهبر د دعوت ایس ازکه ټول دنیا مونږ ډریږي سو زه د خدای نه ډریږم مو د خدای نه ډریږو ازکه ټول دنیا د مونږ ډریږي. ایران سنن کامیاب ده ایران حریت وکسوی ایران انقلاب سیستم مضبوط ده ایران آزاده ایران د نن سبا عزت سو احترامی دوره پابنده په وجود یا وای ډیر زیات کوم هغه سیستم د نظام بهترین روان دی هغه واجه څه د خوف خدا د خدای ډار ده. پروردگار عالم مو تاسو ته حقیقی تقوا او پرهیزګاری توفیق نصیب وګرځوي. پروردگار رحمان و رحیم خدای تیرا دنیا د خاتم د دین است لوړو زړی کړلو پته نشته چې مکړی دي امام پرم کوم څه مکړی دي امام پرم کوم خزدا جملې ډېرې آیم او لګي احساس وکړو ارڅوي قوم پرم چې کړی دي قائد شهید غن تکسان وو سوي وسا زنده دي یا وای نماز زنده ده ها عارف حسین الحسینی
آقای شهید عرفانی پروردگار دغه شهیدان درجه عالی وګرځوا، هغه پیشنمازان، هغه علما، هغه عظیم کسان چې هغوی نماز زنده ده، هغوی ذکر د کېږي هر ځای کې، هغوی ولې زنده دي چې هغوی امام دپاره د قوم دپاره خوارۍ کړي دي. هر چې متاسو وي متاسو چې وکړه په کار دی څه موږ لږ احساس وکړو. پروردګار عالم نیک عمل او توفیق نصیب وګرځوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.